الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. د نبی علیه السلام څومره چې د دعوت ملګري زیاتېدل او اسلام ته الله تعالی دن بدن ترقی ورکوله، نو دا رنګې د نبی علیه السلام با دن بدن ساعت به ساعت به نبی علیه السلام دشمنان زیاتېدل، او هغه دشمنان چې هغوی به په ښکاره باندې نبی علیه السلام ته په تکلیف رسولو کې څه قصر نه پرېښودو، او ښکاره په ښکاره به هغوی نبی علیه السلام ته په تکلیف ورکولو کې په نازیبا الفاظ استعمالولو کې هېڅ کمی نه کوو. نو په هغې کې څه نومونه چې هغه ابو جهل بن هشام دی، امیه بن خلف دی، ابو لهب بن عبد المطلب دی، عبد یاغوس دی، حارث بن قیس دی، ولید بن مغیره دی، او امیه بن خلف او ابی بن خلف چې دا دواړه رونه دي، دی اومه د نبی علیه السلام په دشمنۍ کې په صف اول کې ولاړو، او د دې سره سره ابو قیس بن الفاکا، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبه بن الحاج، او دکرنگی زهیر بن ابی امیہ، صائب بن صیفی، او اسود بن الاسد، عاص بن سعد، عاص بن هاشم، او عقبه بن ابی مغیث، ابن الاسدی، حکم بن العاص، او عدی بن حمره. دا هغه کسانو چې د نبی علیه السلام ښکاره په ښکاره باندې دشمنی کوله او نبی علیه السلام ته په تکلیف رسولو کې نبی علیه السلام ته په نازیبا او ناشایسته الفاظو په ویلو کې دې څه کمی پرېښې نه، او اکثر د نبی علیه السلام په چم ګاونډ کې، یعنی نبی علیه السلام پړوسیانو اکثر په دې کې داسې وو چې هغې د خپل وخت او د خپل وخت هغه مشران به هغه بللي کېدل، د هغه خلکو چې د نبی علیه السلام په دشمنۍ کې په صف اول کې ولاړو، او خاص کر نبی علیه السلام دپاره چې کومو خلکو په دشمنۍ کې هغې شپه او ورځ لګیا وو، نو هغه یو څو کسانو چې هغه ډېر زیات خاص وو. په هغې کې یو ابو جهل او ابو لهب او عقبه بن ابي معیط وو چې دې هېڅ قسم کمې هغه د نبی علیه السلام په دشمنۍ کې یا نبی علیه السلام ته په تکلیف رسولو کې پرېښې نه دی. او دا یوه تور طریقه ده چې کله د حق د هغې پهچان کېږي، نو هغه به د باطل د ظلم نه به کېږي، هغه به د باطل د ستم نه کېږي. نو چې کله نبی علیه السلام دعوت د الا الله هغه شروع کړ، نو د دغې خلکو هغه د ظلم او د ستم د وجې نه الله تعالی اسلام ته چې کوم طاقت ورکړو او د اسلام ته چې کومه رڼا میلاو شوله، نو هغه رڼا هغه اوس د مړېدلو نه ده. حالانکه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې لیطفئوا نور الله، یعنی دغه ولو کره المشرکون چې دی د الله تعالی دغه رڼا لره یعنی د اسلام لره مړول غواړي، خو دا دی اگر چې دا بد ګڼي څوک دغه مشرکان یا بد ګڼي دغه خلک، نو الله تعالی همیشه د پاره د هر یو څیز ضد پیدا کړی دی، لکه د اسلام خلاف د اسلام ضد چې کوم دی نو هغه کفر دی، او د نور ضد هغه ظلمت دی، او دکه رنګې د حق ضد هغه باطل دی، او دکه رنګې د جنگ ضد هغه صلح ده. او نو دغه څیزونه د دې نه د خپل مخالف چې کوم دی نو د هغې معلوم، یعنی د ضد څیز چې کوم دی نو د هغې معلومات هغه د دغې نه کېږي.
د شر مقابله هغه اصلاح ده. نو دغه څومره سیزونه دا چې الله تعالی پیدا کړی دی وجه نه چې د دین حقانیت هغه ښکار شي او د دینه د هدایت چې کوم تکالیف دي او د خلق په هدایت باندې پاتې کیږي چې هغه ته الله تعالی کوم مقام ورکړي چې هغه مقام هغه دې تخکار شي. د دې وجه نه د انسان دشمن دا په دوه قسمه باندې دی، یو شیطان دی او یو انسان دی. چې شیاطین الانس ته ویل کیږي او شیاطین الجن ورته ویل کیږي. بعضې وخت به وي یو کس به وي هغه به د انسان په شکل کې به وي او هغه به تا ته هغه کار جوړ کړي چې هغه به شیطان نشي جوړولی، نو دغه ته ویل کیږي شیاطین الانس. یو خو شیاطین الجن دی چې هغه خو په نظر باندې نه راځي، هغه خو وسوسه اچوي. او د دغه سره سره چې څومره امه نبی علیه السلام ته تکلیفونه رسیدلی دي، وړاندې درس کې تیر شول، آینده درس کې امه را روان دي، چې دغه تکلیفونو کې د ټولو نه زیات لاس د کوم خلکو نو اوس د یو ذکر هغه کیږي. نو د ټولو نه لومړی ذکر هغه د ابو جهل هغه کیږي چې ابو جهل بن هشام چې هغه د دې امت پیرغون ورته ویل شوی دي چې هغه د دې امت پیرغون دی، ځکه نبی علیه السلام چې لكل فرعون موسی چې د هر یو فرعون د پاره سوي موسی وي. او نبی علیه السلام به فرمایل چې د موسی فرعون خو بیا امه د مرګ په وخت کې سوکړل، یعنی د مرګ په وخت کې هغه کلمه یعنی هغه خو لا اله الا الله وی، خو لیکن د الله تعالی د طرفه په هغه باندې بندیز. نبی علیه السلام چې زما پیرغون دا د موسی د پیرغون نه څو زیات څه، خو نبی علیه السلام چې زما د امت پیرغون یعنی زما پیرغون څوک دی چې ما سره د چا مقابله راغلی، دا پیرغون هغه ابو جهل دی. د دې وجې نه د ابو جهل خپل نوم هغه ابو الحکم، خو نبی علیه السلام چې ورته کوم کنیت ورکړو ابو جهل، هغه د دغه وجې نه چې د کوم کارونه نو د هغه مناسبت د وجې نه ورته نبی علیه السلام نوم د ابو جهل هغه ورکړی و. او د ابو جهل دشمنی هغه ښکاره ده چې د مردارېدو په وخت کې امه هغه سوی یره وی زما دا سر چې کټ کوي نو دا یعنی دې سره د سینه کټ کوي چې دا په دې نورو سرونو کې اوچت ښکاري. العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. دا د دشمنی هغه پوخ ثبوت دی چې دومره د اسلام سره هغه دشمنی د ښکاره باره وه. او د ده په باره کې راځي چې د به ځان ته نوم عزیز او کریم ویه، چېرې زه عزیز یم او زه کریم یم، یعنې زه عزت والی یم او زه سردار یم. په هغې باندې د سوره دخان تقریبا 43 نمبر آیت هغه د هغې نزول وشو چې د هغې ترجمه دا ده چې په تحقیق سره د زقوم ده ونه چې کوم دا د مجرمانو دپاره خوراک دی او د ګرم اوبو په شکل باندې به دا به د دې په خېټه کې څه کېږي، دا به یشولی کېږي او فرشتو ته به حکم وکړی شي چې دی ونیسئ او دی راکاږئ، یعنی دغه جهنم کې دی راکاږئ او د جهنم منځ ته یې بوځئ او دغه د دې په سر باندې دا ګرمې اوبه هغه واچوئ او بیا ورته ووایئ چې دا عذاب وسکئ، دا د هغه معززو او د مکرمو خلکو دپاره دی. نو ده به خپل ځان ته عزیز او کریم به وي، العیاذ بالله، چې دا د الله تعالی صفتي نومونه دي. نو ده به ځان ته دا نومونه اغوستل او کار به یې د څه کو؟ کار به یې نمبر 1 د شیطانانو به یې کو. نو دکه رنګې هلاکت یې په څه طریقې سره وشو چې د ذلت او د ضلالت. نو دا نور هېڅ نو د نبي علیه السلام سره
د ظلم او د زیاتی او د زبردستی هغه بدله وته الله تعالی په دنیا کې هغه د چا د لاس ورکړله د هغه خلکو د لاس چې کوم خلکو له بده تکلیفونه ورکول لکه د بلال د لاسه بلال رضی الله تعالی عنه چې یو حبشي صحابي دی او د هغه د لاسه چې کوم نو د څه شو مردار شو یا د دین وړاندې واقعیت تاسو وګورئ نو د دوه ماشومان د لاسه چې کوم نو د اسنرا غرزول شوی در سردار د پر ډیره چې کوم نو دا د اهانت او د سپکوالي خبره ده د شرم خبره ده هغه لپاره دویم چې کوم د نبی علیه السلام ښکارا بارا دشمنی کړو د نبی علیه السلام سره هغه ابو لهب د نبی علیه السلام خپل سقط چې ورته ویل کیږي هغه د خپل نوم عبد العزى او لهب به ورته د دې وجه نوي چې دا لهب دا په معنا د شغلې سره او په معنا د سکروټي سره راځي وي د اومه سور سپینو دی وجه نه ورته ابو لهب یعنی سپین او سور او سپین بدن والا او جسم والا او د په باره کې چې کله نبی علیه السلام د خلک راجم کړل د خلکو ته دعوت ورکاو نو د ټولو نړومبه مخالفت او د ټولو نړومبه دشمنی او د ټولو نړومبه نبی علیه السلام ته د تکلیف رسولو قدم هغه د نبی علیه السلام خپل تر هغه ابو لهب هغه اوچت کړو او دوی چې تبل لك سائر اليوم لهذا جماعتنا هلاکت استاد پر محمد تامو د دې لپاره راجم کړی العیاذ بالله ثم العیاذ بالله دا هغه الفاظ دي په دغه وجه باندې سوره لهب الله تعالی د هغه نزول او فرمایو چې په هغه کې د هلاکت طرف ته اشاره ده او بیا به د سوي د به اکثر دا خبره کوله چیرې د قیامت پر ورځ باندې زما مال زیات دی او د هغه مال په ذریعہ باندې با زو ځان د الله تعالی د عذاب نه بچ کما دا خبره به کوله په هغه کې اومه اشاره رااله چې مال د قیامت پر ورځ باندې تا هغه بچ کولې نشي نو هغه ته اومه هغه اشاره چې ما اغنا عنه ماله وما کسب چې تا یعنی د خپل مال د قیامت پر ورځ باندې د الله د عذاب نه بچ کولې نشي نو د نبی علیه السلام سره هغه دشمنی هغه ښکارا بارا او دا کرانګي د زوجه ام جمیل چې هغه امه هغه د ام جمیل چې د سفیان یعنی د سفیان خور وا د ابو سفیان خور وا ده چې دې امه د نبی علیه السلام سره په دشمنای کې څه کسر هغه پریخي نه دی دې په باره کې برازي دا به د شپې دی به هغه غنی و غیره یعنی هغه ازغیداري بوټي به هغه راړل چې په هغه کې به ازغیو غنی او هغه به په لارو کې خوري کړ چې د نبی علیه السلام ته په تکلیف رسولو کې چې نبی علیه السلام د شپې د کور اوزي نو دته بسوي هغه کې به وتا تکلیف وي او د ابن اسحاق روایت دی چې ام جمیل ته ځل خبر شو چې کله دا تبت یدا دا نازل شو د صورت نازل شو نو دی وی چې یعنی دې سړي چې کوم نو زمونږ حج بیان کړی دی د زمونږ بد بیان کړی دی حالانکه خدای الله تعالی تر طرف نزول شوی دی چې د زمونږ طرفه بد بیان کړی دی نو هغه بد بیانولو په وجه باندې چې دی خپل ځان ته کوم نسبت کوو نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه په حرم کې د نبی علیه السلام سره ناستم او په حرم کې ناستم د نبی علیه السلام سره دا را لدی یو داس یو تیګه یو ګټ راغستې او دا را روانه دوی ما نبی علیه السلام ته پوښتنه چې الله رسوله دا خو را روانه ده نبی علیه السلام او فرمایل چې دا ما لیدلې نشي یو روایت کې دا چې نبی علیه السلام او فرمایل چې دا ما لیدلې نشي نو اداره لاله او ورته چې څه شستا هغه مرګره هغه زمونږ زم بیانې یعنی هغه زمونږ بد بیان کړی دي د زمونږ بد بیان کړی دي څه شي وی ما ورته چې ما ته خو پته نشته دی وی چې خلک ته مو دغه تصدیق کوي ما ته چې او زم دغه تصدیق کوم نو هغه ګټه وګرځول او لاړه نو بیا ما نبی علی السلام ته چې الله رسول تاسو اون لیدلې چې نه دا یو پرشته وا او هغه په ما باندې پرده کړی وا یعنی د دې په سترګو پرده راغلی و چې دې لیدلې نه ما نو دا د نبی علیه السلام سره دغه خلکو چې هغه څومره ظلمونه او ستمونه دي د نبی علیه السلام سره کړی وو هغه ټول ظلمونه او ستمونه دي چې
الله تعالی دغه خلق په کوم حالت باندې هغه وفات کړلو، په کوم حالت باندې دغه خلق هغه مرداران شول، دنیا نه رخصت شول، چې هغه د ذلت او د کرنګ نبی علیه السلام ته صحابه ته چې څومره تکلیفونه ورکړل شو هغه عمر هغه ته الله تعالی عزت ورکو. او یو واقعیا کې دا راځي چې دا رااله سش هغه محمد نه العیاذ بالله وي چې سش هغه مزمم، یعنی زمون په باره کې چې کوم الفاظ نازل شوي دي نو زه یعنی زه د سکوما زه د هغه بد بیانوم العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. نو محمد معنی هغه چې هغه یعنی هغه چې ثنا صفت چوي او د مزمم معنی هغه ده چې د هغه بد بیان شوی، یعنی د هغه بدی تذکری هغه خلق کوي. نو دې الفاظ هغه استعمال کړ چې هغه الفاظ دي چې مزمما عصینا، یعنی موږ د هغه مزمم نافرمانی کو العیاذ بالله. نبی علیه السلام ته وای مزمم وی او وی چې وامره ابینا او د دې چې کوم خبرو حکم کوي د هغه نه موږ انکار کوو، ودینه قلینا او د دین نه موږ سکو، د دین نه بالکل موږ چې کوم د دین سره بوز او حسد ساتو العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. نو دا د دې د خلی هغه الفاظ نبی علیه السلام بوي ګوره الله تعالی ما د خراب خلکو نه صادق نه زمانو خو محمد د اغي د مزمم بد بیان زه خو مزمم نه یم، زه خو محمد ما د دې عیسی هغه به ان شاء الله پراتون کې درس کې هغه به بیانېږي. او نبی علیه السلام ته چې نور کوم ښکارا په ښکارا باندې نبی علیه السلام سره چا دښمنی کړې وه د هغې ذکر به هم پراتلونکي درس کې هغه کېږي.